مخامخ د ماشومانو یو ډېډ باډیانې پرتې وي. څنګه ما منډه وهله ما ته یې وي نه باجي وي دا ختم دي ورشه زخمیان دې واټ کې دي. د نورالله ډېډ باډي داسې پرته وه که نه د هغې په سینه کې یو ځای روغ نه او دا سویټر یې داسې شوي و که نه چې داسې لګېده لکه چې چا پې تارونه د پاسه ایښي دي. د کور کمانډر هدایت الرحمن سره زموږ میټینګ و نو دې مونږ ته په خبرو کې وایي چې څه چلو شو چې ستاسو بچي لاړل نور پیدا کړئ. د حادثې په ورځ په ګیټ باندې صرف 2 کسان ولاړو نه د هغه آرمي هغه سیکیورټي وه چې د سکول د پاسه به کم کسان ناست وو هغه هم نه وو یو ځای کې هم سیکیورټي نه وه 1122 والو ایدي والو دا ټول به ورتللو بس لاشونه به یې راوچتولو دغه کولو آرمي والا ولاړو دننه چې هر څه کېده هغه یې کور کول. په 28 اګست باندې دا ترډ راغلی او په هغې کې پېښور پبلیک سکول اینډ کالج په ټاپ باندې و. جومات نه به رالل نو ما به ناشته تیارولو دوی به ناشته کوله نو ما ته وایي چې یمې ګورې موږ به د صدام بایي واده له ځو خامخا اصل مجرمانی یا اصل چې کوم دهشتګرد دي د هغوی صفایا چې کوم دی د دې ځمکې نه د دې پاک زمین نه هغه پکار ده چې نیکسټ ټایم چې کوم دی داسې تورسرې یا داسې میندې چې کوم دی د هغوی اوښکې په مخ باندې رانشي. آیا زموږ د ملک سیکیورټي ادارې د یو دهشتګرد د یو دغه حفاظت نشي کولی یا به د ملک حفاظت څوک د ټولو نه خو غټه او د شرم خبره دا ده چې ستاسو په جیب کې ستاسو په دغه کې زموږ بچي لاړل دي چې تاسو مونږ له څه راکړي دي هغه مونږ نه والې اولاد د خرڅولو څیز نه دی چې مونږ به یې خرڅ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوچ بدل کوي د خلکو نه خپل. په 16 دسمبر 2014 کې په اے پی ایس باندې اټیک وشو د دهشتګردو د طرفه او دغه اټیک نه بعد چې کوم دی دغه سانحې نه بعد بېشماره خاندانونه بېشماره مور پلار او کورنۍ داسې وي چې څو خپل بچي چې کوم دی په وینو کې لت پت روچت کړو. بعضو کورنو ته چې کوم دی د خپلو بچو د مر خبر د هسپتال نه وشو او بعضو چې کوم دی په وینو کې لت پت خپل مړه بچي روچت کړل. په دا کې یو 3 کورنۍ داسې وي چې د هغوی د کور نه 2 ماشومان چې کوم دی هغه شهیدان شو او په دغه کورنو کې یو بدقسمت او بدنصیبه مور فلکناس هم شامله ده چې نن زما په څنګ کې ناسته ده. هغې هم په دغه دهشتګردۍ په دغه جنګ کې او په دغه سانحه کې 2 بچي بایللي دي. عمومي طور ما دوی سره واده کړی وه چې زه راځم ستاسو څه سوالات دي ستاسو څه بیان دي ستاسو موقف وي هغه به موږ صاحب اقتدار چې کوم دی یا د پاکستان چې کوم مقتدر خلک دي هغوی ته به ستاسو اواز رسو څومره چې زموږ وسي د سوشل میډیا په ترو باندې. نن راغلی ما د دغې واقعې چې کوم دی تقریبا 8 کاله به برابر شي. بالکل مې د دې پروګرام مطلب دا نه چې دا غم د دوی را تازه کم خود څه حقیقت دی حقیقت زه تاسو ته کېدم. د ټول ناول ستاسو ډېره شکریا چې زموږ په پروګرام کې موږ له ټایم راکړو. ښه مختصرا زموږ کتونکو ته صرف دا ووایي چې دغه سانحه چې کومه وشوله په دغې کې ستاسو بچي وفات شهیدان شو د دغه شهادت خبر تاسو څنګه ملاو شو او دغه درد څومره زورور دغه ټایم کې چې هاسپټل ته وردن نه شوم سی ام ایچ ته تپوس مې وکړو مې ماشومان بیا هغه مخامخ پلاټ ته ورشه چې ورغلمه مخامخ د ماشومانو یو ډېډ باډیانې پرتې وي په ځمکه باندې آرمي والا ورته ولاړو چې څنګه ما منډه وهله ما ته یې وي نه باجي وي دا ختم دي ورشه زخمیان دې واټ کې دي واټ ته مې منډه کې یو ماشوم ته مې کته 4-5 ماشومان پراتو خو یقین وکړه چې ما نه پیژندل ما فرق نشو کولی چې دا نورالله سیف الله دی او که دا بل ماشوم دی 4-5 ځله ما هغې ته وکتل یقین وکړه که نه د نورالله ډېډ باډي داسې پرته وه که نه د هغې په سینه کې یو ځای روغ نه و دا هډوکي د هغه دواړه فریکچر او دا سویټر یې داسې شوي و که نه چې داسې لګېده لکه چې چا پې تارونه د پاسه ایښي دي دا یو جامه یم چې د نو فریکچر شوې وه چې ما دې ځای له وله داسې ګوتې یوړې داسې هلکه شان زخم شان راته فیل شو دې ځای کې دونه غټ اوږد بلکل راډ ټایپ نه هغه پکې موجود و سم کولی شو دواړه راته په یو ځای کې میلو شو یو واټ کې پراته و دواړه ټول ماشومان هغې اول بهر په ځمکه اچولو په چمن کې او بیا یې چې هغه خپله اوپیډي چې کومه وه هغې خلاصه کړه
خالي کا او هغې کې یې چټایانې اچولې وې او په هغې یې ماشومان اچولي ټول ماشومان هلته کې موجود وو. میډم دا راته ووایي آف د ریکارډ موږ خبرې اترې کولې تاسو وویل چې لکه یو قسم ته به دوی د سیکیورټي خبره وکړه چې سیکیورټي چارجز به یې اخیستل تاسو نه نو دغه څه واقعه وه د سیکیورټي چارجز به یې تاسو نه د څه څیزونه اخیستل او دا څنګه ډیمانډ هغوی وکړو؟ داسې و چې کله 2010 کې چې د سکول دغه امریکن کونسلیټ باندې حمله وشوه که نه نو سکول والو دغه ورځو کې ډیر بد حالات او ماشومان چې به راغلل لمې نن په چمن کې لانچر پروت و او نن داسې چل شوی و نن داسې چل شوی و. سکول والو سرکولر ایشو کو چې مونږه د سیکیورټي حالاتو د وجې پرایویټ سیکیورټي غوښتل غواړو او تاسو پیرنټس به مونږ ته سیکیورټي فیس پے کوئ د هغې ټول پیرنټس ویلینګ هغه ساین کو چې بالکل مونږ په دې رضا یو د خپل بچو د حفاظت دپاره. د 2010 نه به مونږ دوی ته سیکیورټي فیس ورکولو. هغې کې بیا هغه سیکیورټي فیس کې چې دی نو مختلف رینج و چې کوم آرمي لکه چې څنګه د فیس 3 حصې وي. آرمي سروینګ د رینک مطابق به د هغې د بچو فیس و چې کوم ریټایر فوجیانو هغه به د هغې مطابق به د هغې فیسونه وو او چې کوم پرایویټ خلک وو نو د هغې فیسونه هم زیات وو د هغې سیکیورټي فیس هم زیات وو. ټیک ده مختصر مونږ ته دا ووایي زموږ کتونکو ته چې لکه تاسو کوم سیکیورټي فی جمع کوله نو دا خو تاسو کوشن نه کوو چې دغه ادارې باندې چې کوم د آلریډي سیکیورټي اهلکار پاکستان فوج کسان ولاړ دي نو دوی ته خو آلریډي تنخواګانې ملاویږي که نه دوی پرایویټ کسان هایر کړي د هغې دپاره هغې ودرولي څه طریقه کار و تاسو دا تپوس نه وکړه؟ داسې و چې دا سکول د آرمي انډر و د هغې د دې خپله ښه کافي سیکیورټي موجود وه خو چې دوی کله ووایي چې حالات خراب دی او مونږ د سکول سیکیورټي نوره زیاتول غواړو نو مونږ د باندې رضا شو ځکه چې زمونږ د خپلو بچو فایده و سیکیورټي به. د آرمي کسان به هم موجود او دوی پرایویټ سیکیورټي ګارډ هم ایښلي خو د حادثې په ورځ په ګیټ باندې صرف 2 کسان ولاړو نه د هغه آرمي هغه سیکیورټي وه چې د سکول د پاسه به کم کسان ناست وو هغه هم نه وو یو ځای کې هم سیکیورټي نه وه بالکل سکول خالی وو او په ګیټ باندې 2 کسان ولاړو چې هغې ګیټ به کوله او بند کولو خلک یې دننه او بهر ټیک ده میډم بالکل اوس مختصر چې کوم دی اهم ایشو سایډ ته راځو چې کوم دپاره موږ دا ویډیو ریکارډ کوو چې ستاسو څه ډیمانډز دي څه شکایات هم دي په چا باندې تنقید دي مختصرا سوال جواب کوو. ستاسو چې کوم دی څه وایي چې د دې واقعي څوک قصوروار دي کم کسان دي چې تاسو وایي؟ داسې دی که نه چې دا واقعه وشوه نو خو مونږ ذهني طور باندې سیټ نه وو بل زمونږ دا ډیر لوی اعتماد و چې دا زمونږ د ملک ډیره نامي ګرامي اداره ده زمونږ د حفاظت دپاره جوړه ده او دوی به زمونږ بچو له دا انصاف ورکړي صحیح دی چې څونه ټایم تېرېدو دی چې هغه ټایم کې وي چې دا زمونږ بچي دي او دا مونږ اون کوو او مونږ به داسې وکړو مونږ به داسې وکړو څه ټایم پکې تېرېدو دی مونږ سره خپل هغه تعلق ساتلو په دې کې एकदम یو ځل چې میټینګ شروع شو مونږ سګدي باندې سوال وکړو چې تاسو اوسه پورې څه سیکیورټي وکړل چې دا د څوک ذمہوار دي وی چې بس د دې چې کوم ذمہوار وو هغې باندې چې دی نو هغې له مونږ سزاګانې ورکړي تاسو څه سزاګانې ورکړي وی چې دونه کسانو ته هم کوټ مارشل وکړو او دونه کسان هم چې دی نو همداسې کور ته ولېږل او دې کسانو له هم چې دی نو پوره ټول ارس ورکړل څه ورته وایي چې څه لکه د هغې ډیوز او هغه هر څه مراعات هغه هر څه سره هم کور ته ولېږل خو هغې له هم ډاکومنټس داسې کړل چې هغې ته به په ټول عمر کې پاکستان کې جوب نه میلاویږي لکه چې دا هم یو غټه سزا ورکړه دا ډېره غټه سزا وه لکه چې زه روانه شوم نو د کور کمانډر هدایت الرحمن سره زموږ میټینګ و نو دې مونږ ته په خبرو کې وایي چې څه چلو شو چې ستاسو بچي لاړل نور پیدا کړي کور کمانډر تاسو ته وایي بله خبره یې دا وکړلې وي بڑے بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں لینی پڑتی ہے یعنی دی چې خپل مقاصد پوره کوي نو زمونږ شان خلکو نه د زمونږ قربانۍ دوی ته وړې ښکاري زمونږ څه حیثیت نشته ځکه زمونږ هغه قرباني وړه ده زمونږ انسانان نه یو ځکه زمونږ قرباني دوی ته د غوا میخې قرباني ښکاري نو هغه قربانۍ خپلو مقاصدو دپاره زمونږ نه اخلي نو تاسو دغه کوېسچن باندې څه ریاکشن ونه کړو چې خبره مو نه کړه چې زما خو بیا هم هغه ټایم دوه بچي لاړه په دې بالکل فرش ورځې وې مونږ بالکل دماغو کار نه کولو چې څونه ټایم تېرېده دا خبره زمونږ وړاندې راتلله چې دا خو مونږ سره کومه لوبه وشوله بیا مونږ ته احساس وشو چې په سکول کې دهشتګرد لاش ولې نه و
د سکول د حادثې نه د دهشتګرد هیڅ لاش نه دی وصول شوی. کم لاشونه چې دوی په هغه ورځ په میډیا باندې دغه کړل دغه لاشونه یو میاشت مخکې هم په میډیا راغلي دي. دا د باچا خان ایرپورټ حملې والا لاشونه و چې دا مونږ هغې کې دغه کړي دي. دوی مونږ ته هغه لاشونه مخې ته کړل، په اخبار کې هم تصویرونه ولیدل نور چې څونه پیرنټس څونه سکول کې مخې ته پولیس او دغه ولاړو که نه، نو هغې چا هم نه دي لیدلی چې د سکول نه چېرته د دهشتګرد لاش راوتی دی. او یقین وکړئ چې 12:12 بجې کې دی د ټولو ماشومانو ډیډ باډیانې او زخمیان د هسپتالونو ته رسېدلي وو. تاسو مختصرا څه ویل غواړئ چې لکه څوک دا ویل غواړم چې هیڅ سیکیورټي سکول ته نه ده تللی چې هغه ماشومان ریسکیو کړي. صرف 1122 والو ایدي والو دا ټول به ورتللو، بس لاشونه به یې راوچتولو دغه کولو، آرمي والا ولاړو دننه چې هر څه کېده هغه یې کور کول. مونږ دا وایو چې دا چا کړې ده، څوک په دې کې انوالو دي. هر چا چې کړې ده د دې دغه د هغه ټایم د سیکیورټي ادارې د هغه ټایم حکومت او په غټو کورسو چې د چا انډر دا راتلل هغه ټول یې ذمهوار دي. د هغه ټایم کور کمانډر په کور کې وده و، د سره زمونږ د بچو حق نغه نه و، فکر نه و. په 28 اګست باندې دا ترډ راغلی او په هغې کې پېښور پبلیک سکول اینډ کالج په ټاپ باندې و چې په دې باندې چې دی نو دهشتګرد حمله کیدونکې ده. او پېښور پبلیک سکول اینډ کالج په پېښور کې دا یو سکول اینډ کالج دی. د هغې نه باوجود چې کله د 102 برګیډ انډر و ده، نو چې هغه نه یې تپوس وکړلو په کمیشن کې چې کم کور کمانډر ډیوټي و د بریګیډیر، هغه ورته وی چې زه د دې نه نیم خبر، دا اډر زما د اپوینټ کېدو نه یو ورځ مخکې راغلی دی. لکه چې یو ورځ مخکې راغلی زه دا ترډ دغه ته میلو شوي دي، سکول ته راغلی دی، 102 برګیډ ته راغلی دی، پوره چې کم ځایونو ته دي دا دغه لیږي ټول هر یو ځای ته رسېدلی دی. د حکومت په کار خو دا وه چې دونه غټه حادثه وشوه چې دا هغه ټایم هغه چې دی جنرال راحیل شریف چې هغه ریزاین ورکړی وي، هغه منلی وي چې دا زما کمزوري ده. کور کمانډر منلی وي چې دا زما کمزوري ده، زما په موجودګۍ کې زما په جیب کې دونه غټه حادثه وشوه، زه د خپل دغه نه عهدې نه ریزاین ورکوم. مونږ به ویلي چې او دوی سره وشو. میډم بالکل مختصرا ستاسو ډیمانډ څه دي اوس په هغې باندې خبرونه اترې کول نه مخکې زه ستاسو مختصرا وایم. مثلا 2-3 څیزونه دي چې تاسو څوک قصوروار ګڼئ، په هغې کې دوی جوابي بیانیه دا سازه کړه چې کم دهشتګردو هغه په هغه ټایم باندې چې کم دی هغه هلاک کړی شو، هغه هغوی ویشتل هغه سکول کې. یو سیکنډ نمبر باندې چې کوم دي کوم فوجي افسرانو یا څومره چې عهدیداران هغه ریسپانسیبل دي دپاره هغه کورټ مارشل شو یا ډیوټۍ نه سسپینډ شو یا څه طریقې سره هغوی ته سزا ورکړه شوه لاړل. دې نه علاوه ټي ټي پي چې کوم دی هغه ذمهواري قبول کړله، نو هغې یو قسم ته هغې د دبا وهلو هغې خلاف هم اپریشنې وشولې. هغه بېله خبره چې وروسته بیا عمران خان دور حکومت کې هغوی سره چې کوم دی مذاکرات سټارټ شو، یو قسم ته متضاد بیانیه مایتره. مختصرا ستاسو اوس ډیمانډ څه دی، اوس څه غواړئ مختصرا؟ د ټي ټي پي سره د دوی څه مذاکراتو شو، دوی احسان الله احسان راوستو په چینل یې کېنولو، هغه ښه سینه وټاپوله، ویې وي چې او زه د دې خبرې کې شامل یم، او هغه دوی بوتللو په ترکي کې کېنولو. دا زمونږ ګورنمنټ دی، دا زمونږ سیکیورټي ادارې دي چې هغوی زمونږ د یو دهشتګرد سړي داسې حفاظت کوي چې ریولو ښه په حفاظت کې په چینل کېنولو، هغه خپلې ټولې قصې خپلې بهادرۍ بیان کړي. کوم چینل باندې ناست شو؟ دغه سره صافي څه نوم دی د هغې؟ سلیم صافي سره ناستو، باقاعده تاسو سرچ کې د سلیم صافي د هغه نه انټرویو کړې وه چې دا کله احسان الله احسان گرفتار شو. زه هم ذهني طور باندې داسې نیم چې ماته کنفرم ډیټونه ځان یاد. بالکل ستاسو خبره ټیک ده میډم. اصل کې چې کوم تحریک بند شي هغه په خبره واورئ که نه، همغه احسان الله احسان لاړلو ترکي ته، دی او دا صرف دونه بیان ورکو چې هغه فرار شو. آیا زمونږ د ملک سیکیورټي ادارې د یو دهشتګرد د یو دغه حفاظت نشي کولی؟ به د ملک حفاظت څوک کړي؟ هغې نه به موږ څه تمه وکړو چې زموږ بچي د ستا ادارې ته تللي دي؟ هغه د ټولو نه خو غټه او د شرم خبره دا ده چې ستاسو په جیب کې ستاسو په دغه کې زموږ بچي لاړل، دوی په دې ملامته نه شولو. بیا دوی احسان الله احسان راوستلو، دنیا ته یې وښولو چې دا دهشتګرد دی، او احسان الله احسان دوی بوتلو په خپله تښتېدلی نه دی. والله چې زموږ د معمولي جیل نه څوک نشي وتی، نو دا خو لکه ډېر لوی های فای سیکیورټي او دغه غواړي داسې ځایونه.
ټیک ده اوس هم ستاسو احتجاجونه جاری دي بالکل. نو تاسو په دغه احتجاجونو کې چې په یو 2 لاینو کې راته تاسو مختصر وایي ستاسو څه ډیمانډ دی؟ زمونږ دا ډیمانډ دی چې څوک ذمہدار دي هغې له دې سزا ورکړي شي د هغې خلاف د اف آی آر وشي د دونه غټې حادثې تر اوسه پورې هېڅ اف آی آر نشته کمیشن دپاره موږ 4 کاله په سړکونو لوغړېدلي یو اخر الله تعالی موږ له چې ثاقب نثار صاحب ګوتو له راکړو موږ هغه پسې اسلام آباد ته هم تللي یو دلته هم ورته خپل تکلیف بیان کړو وي زه دې نه نیم خبر دا د هغه الفاظو د دې هیڅ کمیشن نو دا کمیشن مونږ په زور جوړ کړی دی بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کمیشن هم آزاد نو مونږ 24 غنټې خپل جسټس صاحب سره چې دی نو اټیچ وو رابطه کیو مونږ ته پته وه چې هغه باندې هغه ټایم کې څونه سیکیورټي ادارې ناستې وې څونه کسانو په دغه کې هغه که دا کړي دي نو هغه چې څونه حده پورې هغه خپل انصاف کولی شو د هغه په وس کې و نو د هغه مجبوري څونه د هغې له اجازت ورکولو هغه کړي دي خو هغه آزاد کمیشن فیصله نشوه کولی ټیک ده کوم چې زمونږ د ملک حالات دی که نه نو هغې کې زمونږ هغه چیف جسټس صاحب هم آزاد نه و صحیح ده میډم عمومي طور باندې پاکستان کې داسې حادثې وشي یا سانحې وشي څه واقعات مخې ته راشي نو دغه کورنۍ سره بیا مالی معاونت کیږي د هغوی سره امداد وشي مختصرا دا ووایي بیا زما یو بل کوسچن دی هغه زه تاسو نه کوم نو تاسو سره څومره مالي معاونت شوی په دې واقعي دی هغه ټایم کې 500 لاکو چیکونه ورکړو بیا چې کله چوکیادګار کې هغه قبضه ګروپ هغه دغه یې کولو دی خپل اپریشن کولو هغې کې هغه تاجرانو ځان د کرین لاندې را دغه کو یو 2 کسان پکې ایکسپایر شول نو هغې له بیا 20 لاک روپۍ ورکړې نو هغې نه بعد بیا دی موږ ته 15 لاک چیکونه راکړه مونږ منو دی مونږ ته راکړي دي خو دا مونږ په سپریم کورټ کې ورته ویلي دي چې تاسو مونږ له څه راکړي دي هغه مونږ نه والې اولاد د خرڅولو سیز نه دی چې مونږ به یې خرڅ کړو دی چې خوله پورته کوي مونږ دې ته کمپنسیټ کړي دي ستاسو کمپنسیشن مونږ له چې دی نو زمونږ اولاد نه را واپس کوي زمونږ چې کم نقصان شوی دی هغه نه پوره کوي ټیک ده جی بالکل ستاسو چې څومره بیان دی څومره موقف دی هغه مونږ فل چې کوم دی هغه ریکارډ کو خو مختصر ما دا وایي هغه ټیم کې چې کله تاسو ته څومره پیکیج یا څومره مالي معاونت نو هغه تاسو ته اپر شو او ویل کېږي داسې چې هغه دوران کې نه ستاسو احتجاج او هیڅ یو سیزم چې کوم تاسو نه دی ریکارډ کړی مونږ د شورو ورځو نه انصاف غوښتو خو مونږ په دې انتظار وو چې دا داسې اداره ده چې دا به مونږ له انصاف راکوي ځکه چې دا د دوی بېعزتي ده چې د دوی په اداره کې په دوی په انډر دا نه غټه حادثه وشوه مونږ څه خبرو چې دا خو په خپله چې دی نو دهشتګرد دي مونږ خو چې ورځ تېرېږي زمونږ هغه درد زیاتېږي زمونږ ته احساس کېږي چې مونږ سره لوبه کمه کړې شوې ده چې د ملک واقعاتو ته انسان وګوري نو ذهن کې مایوسي راځي چې د دې نه مخکې بې شمار واقعاتو شو خلک مړه شو خلکو خاورې وخوړو انصاف چاته میلاو کله ناکله ذهن کې دا راځي چې زموږ بچي به هم خاورې وخوري بس چې تر کومې پورې مونږ ژوندي یو که نه نو مونږ خپل امید نه پرېږدو مونږ د خپل اخیری ساه پورې د دې بچو د انصاف دپاره به خپل جنګ کوو ټیک ده او میډم هغه که هر څونه لویه اداره یې مونږ به ورسره جنګېږو اخره کې ستاسو اخري یادونه د دغه ګلالو سره ستاسو بالکل اخري یادونه څه وو چې هغه دغه سکول سانحه چې موږ ته راتله او د هغې نه څه ګنټې څه سیکنډ یا اخري چې کوم بالکل تاسو ته اوس هم یاد دي بالکل زه چې ماښام د ډیوټۍ نه رالم دوی دواړه ملاستو زه چې به رالم دوی به په جګړو خور سره چې مونږ له روټۍ راکړه ځکه چې زما یو اصول کور کې ماشومانو دپاره چې 9 بجې ټي وي لایټونه آف او اوده ځکه چې دوی دواړه وروڼه به سحر بانګونو نه مخکې پاڅېدل وبه یې لمبل چارهدام به یې وکړو او پلار نه به مخکې یې منډه وهلې جومات له نو چې زه رالم ما دوی ته دروازه کې کمره کې ودرېدم دوی دواړه ملاست دي ما ورته یې ولې نن خو په ډېر په امن سره ملاست یې نو په خندا شول وي نن راله خور وختي روټۍ پخ کړې ده چې سحر دوی پاڅېدل دوی دواړه ما سره به په کچن کې ناست جمعات نه برالل نو ما به ناشته تیارولو دی به ناشته کوله نو ما ته وایي چې یمې ګورې مونږ به د صدام بایي واده له ځو خامخا به ځو د ده کزن زوی واده و هغه سره د دې ډېر زیات اټیچمنټ و نو ما ورته په جواب کې وویل چې تاسو واده له ځئ نو سکول ته به مې پلار ځي نو دې دواړو ډېر زیات وخندل وی چې مې ډېره ښکلې آیډیا دې راکړه پاپا به مې سکول ته لاړ شي زمونږ به ایبسنټ نه لګي او مونږ به واده له لاړ شو
دا اخري خبرې دي. دا خبرې را سره وکړي، ناشته یې ختمه کړه، بیګونه یې واغېشتل، ګاډي له لاړل او دا وړه لور ما کینټین ته ولېږله چې ما له بال پوینټ روډ که دوی دواړه یو قسم نه دواړه مخکې وروستو را منډې وهلې او واپس دروازې له راغلل. ما ورکولو کو یمي وي اماره دواړو ووې، ما یې کینټین ته تللې ده، هغه هم راغله، ما له بال پوینټ راکړو، خور یې د لاس ونیول او روان شول. بس دقه د دې اخري ملاقات ما سره. ٹھیک ده میډم، بالکل پروګرام اخیره کې دا پلیټ فارم چې کوم دی تاسو ته اوس هم حاضر دی. د دې نه علاوه په اخري منټ دوه کې چې کوم دی تاسو څه ویل غواړئ، هغه دا کیمرا او دا پلیټ فارم تاسو ته حاضر دی ویلی شي چې تاسو څه هم وینئ اخره کې. بس زه دا غواړم چې زمونږ د عوام چې څنګه اوده وخت تېروي که نه، په دې کار نه چلیږي. نن زما بچي لاړل، سبا د بل روان دي او روزانه روان دي، روزانه دا حادثې دي او زمونږ په سر دي. بس زه صرف دا غواړم چې زمونږ دارونه خویندې پښتانه دي که هر څوک دي دا ټول دې راپاسي او د انصاف دپاره دې ودرېږي. که یو ځل زمونږ ملک ته دا انصاف رالل او دا 2 نمبر خلک دې لاړل، دا دهشتګرد، دا د ټیکهداران، نو زمونږ ملک کې به امن راشي، زمونږ راتلونکي نسلونه به په امن سره خپله زندگی تیروي. کم ملک کې چې تعلیمي او دینی مدرسې چې دی نو د دهشتګردۍ نه خالي نه دي، نو هغه ملک کې به چې نو امن بغیر د دې نه بل په بله طریقه نه راځي. صحیح دی جی، تاسو ډیره مهرباني، تاسو موږ له پروګرام کې ټایم راکو او موږ هم تاسو سره چې کومه وعده کړې وه هغه وعده موږ خپله پوره کړله. قدرمندو، عمومي طور باندې په پاکستان کې داسې قسمه واقعات کېږي، داسې پهله واقعه او سانحه محیط ته نه ده راغلې. لږ ساعت بعد چې کوم دی هغه تحقیقات وشي او څو ورځې بعد په میډیا باندې شور و غلسا شي، الکترانیک میډیا باندې خبرونه چلیږي، ټاک شوز وغیره کېږي، عارضي کمیشنز وغیره سٹارټ شي. دا چې کوم د شهدا چې کوم فیملیز دي د دوی له په یو قسم ته په سترګو کې ګوتې ورکړی شي او په د دوی په مخ باندې یو پرده راواچي، یا چې کوم دی دوی له د پیسو په ذریعه کې چې کوم دی یو لالچ ورکړی شي او د دوی اواز خاموش کولو کوشش وي. پاکستان کې دا یو المیه پاتې شوې ده، دا یو المیه ده چې داسې قسمه واقعات چې کوم دی بیا حقایق چې کوم دی خلک حقایقو ته ونه رسي او د هغې کمپلیټ تحقیقات چې کوم دی هغه ونه شي. عمومي طور باندې یاد ساتئ چې کوم اصل مجرمانی یا اصل چې کوم دهشتګرد دي د هغوی صفایه چې کوم دی د دې ځمکې نه، د دې پاک سرزمین نه، هغه پکار ده چې نیکسټ ټایم چې کوم دی داسې تورسرې یا داسې میندې چې کوم دی د هغوی اوښکې په مخ باندې را نه شي، داسې کورنۍ چې کوم دی هغوی په درد کې مبتلا نه شي. د دې دپاره به موږ له پکار وي چې موږ تاسو ټول یو ځای شو، یو یونټ ساز کو، یو اتحاد ساز کو، راپاسو او چې کوم اصل مجرمان دي، کوم اصل دهشتګرد دي، د هغې ته چې کوم دی د هغې جړ موږ د دې پاک ملک نه ختم کو. اخره کې بالکل بیا یو پیر تاسو ته وایم چې سوچ بدل کړئ د خلکو نه خپل. والسلام.